څو ورځې وړاندې یو خبر راغی چې د یو اسرائیلي جهاز چې کوم دی هغه راغلی او د اسلام آباد ایرپورټ باندې چې کوم دی لینډ کړی دی، تقریبا 10 غنټې وي دلته پاتې شوی دی او بیا او واپس تللی. څنګه چې دا خبر راغی نو په ټول ملک کې سیاسي او مذهبي او خلکو یو داسې بحث شروع شو. زما په نظر یو بالکل حاصل بحث چې د هغې ډېر ضرورت نو. اپوزیشن هم، مذهبي سیاسي ګوندونه سپیشلی مولانا فضل الرحمن صاحب دوی هم او حکومت هم تردید وکړو، سیول ایویشن هم تردید وکړو، خو بیا هغه مسله چې کومه ده هغه د ډای ډاون کېدو په ځای باندې نور هم فرش وه. اوس سوال دا پیدا کیږي چې که د اسرائیل جهاز راغې یا د اردن نه راغې یا د دې ریپرکشنز یا پاکستان اسرائیل تسلیم کو، زما په خیال په پاکستان کې د ډیر وخت نه دا خبره روانه ده د اسرائیل خو دبې الفاظو کې د اسرائیل د تسلیم کولو په حواله سره. د هغې وجوهات دا دي چې تقریبا دا وخت که موږ وګورو نو د دنیا 192 ملکونه چې کوم دي دا د اقوام متحده ممبران دي، په دې کې 161 چې دي هغوی اسرائیل منلې دي. اکثر مسلمان ملکونه هم شامل دي چې دا تسلیم کړي، لکه ترکیه یو ښه اسلامي ملک چې کوم دی وګورو، مصر، اردن، بحرین، متحده عرب امارات چې کوم دی د اسرائیل پاسپورت باقاعده طور باندې هغوی مني، دغه شانتي قطر، آذربایجان، ترکمنستان، ایون دا چې افغانستان کې هم د اسرائیل پاسپورت چې دی هغه اکسپټیبل دی. پاکستان کې په دې حواله سره یو ډېر لوی پته نه لګي چې ولې یو داسې، حالانکه یو ریشنل ډیبیټ مونږ په دې باندې نه کوو چې آیا د دې تسلیمول یا نه تسلیمول نقصانات څه دي او فواید څه دي. ګوره د فلسطین مسله وه، دا د غټه اوس هم د فلسطین مسله ده، یا د هیومن رایټس وایلیشن دی، یا دا د امریکې یو ګوډاګې دی په میډل ایسټ کې کېنولې. دا درې میجر ابجیکشن دی په اسرائیل باندې. عرب ملکونو فلسطین PLO چې کوم دی، فلسطین لیبریشن ارګنایزیشن چې کوم دی، هغوی آلریډي دا تقریبا ډیفیکټو اسرائیل منلی دی او ځکه ورسره نیګوسیشن هم ورسره کوي. د دې کال د اپریل په میاشت کې د سعودي عرب د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان چې دی د دې یو انټرویو راغلی دا، هغه په هغې کې باقاعده ویلي دي چې یاره مونږ د اسرائیل وجود چې کوم دی د دې منلو نه ته انکار نشي کولی، او بل دی ووایي چې دا د هغوی حق دی په خپله پلرګنۍ ځمکه باندې چې د دوی یو خپل ریاست وي. خو دا خبره ده چې لکه د عرب اکوپاید لینډز چې کوم دي هغه یو میجر ایشو دې وخت کې راځي. او زه دا خبره کوم چې اسرائیل لکه یروشلم چې کوم علاقه ده دا اوس د دې اکوپاید ټریټري ده، په دې کې زمونږ تر اسرائیل تسلیمولو کې ما په خیال او په نه تسلیمولو کې که دا مونږ دواړه لږ بیلنس وګورو نو په تسلیمولو کې زمونږ دپاره فایدې به وي. یو خو دا دی چې مونږ آلریډي نوی تسلیم کړی دی، بلکې ټول اسلامي نړۍ د یونایټډ نیشن هغه ممبر دی، د اقوام متحدې، مونږ ټول د اقوام متحدې ممبران یو، مونږ د اقوام متحده په چارټر باندې مونږ هم دستخط کړی، اسرائیل هم دستخط کړی. مطلب دا دی چې په دغلته کې مونږ ټولو ایجنډا یوه ده. بیا چې د یونایټډ نیشن څومره ادارې دي په هغې کې مونږ یو بل تسلیمو، د یو بل سره په هغې کې کینو. بله خبره دا ده چې په 80s کې دا وي د اتیا په لسیزه کې چې اسرائیل پاکستان ته چې کوم دی دومره دغه نو، بلکې د اسرائیل فوجان راغلي مو دلته کې پېښور ته یا بډبیرې ته، هلته کې باقاعده ټریننګ، دا ریپورټس دي، هغوی باقاعده ټریننګ ورکړی. او بعضې خلک خو دا هم وایي چې یاره اوس هم دې وخت کې د پېښور په ګوره قبرستان کې د اسرائیل د فوج مړي هم شته دي، یعنې د هغوی فوجان هم دلته کې مړ شوي، د هغوی باقاعده قبرونه دي. خو دغه ما څنګه وایي چې دا لکه ریپورټس دي، اوسه پورې د هغې ما یو کنفرم خپله باندې دا دغه نه ده کړې. اسرائیل که مونږ ما په خیال ومنو یا د منلو فیصله وکړو، داسې نه چې یاره نن دی مونږ آلریډي منلې دي خو په خولې مو نه دي ویلي. هغه څنګه ما یو ډاکټر صاحب سره خبره کوله نو هغه وی انټرنیشنل ایکسپرټ، هغه وی چې یاره مونږ خو نور منلې دي خو په خولې مو ویلي نه دي چې یاره مونږ دا منو، ځکه چې په UN کې انټرنیشنل فورم کې مونږ یو بل سره ناست شو. دې وخت کې اسرائیل یو ډېر غټ اثر لري په امریکا کې او په یورپ کې. نو که پاکستان د پاکستان مفاد مخې ته کیدي او په دې بنیاد باندې، بل اسرائیل چې کوم دی د انډیا سره زمونږ د نه منلو د وجې نه انډیا سره ډېر زیات آلریډي انډیا سره نور وجوهات په مې خو دا هم یو وجه ده چې څومره ټینشن انټرنیشنل کې راځي، اسرائیلي لابي چې کومه ده هغه هر چا ته پته چې ډېره سټرانګ ده. نو هغه مونږ ته د انډیا د وجې نه هم هغوی سره ډېر زیات د هغوی تعلقات ښه دي او په هر مد کې ورسره مدد کوي. بل خبره زما خپل خیال دا دی چې اسرائیلي ځمکه چې کومه ده دلته کې یو ډېر اهم د مسلمانانو دویمه یا قبله اول چې ورته وایي بیت المقدس، هغه هم دلته کې دی. نو که په ځای د دې چې مونږ نیګیټیو کې لاړ شو، ښه به دی چې زه وایم چې دا اسرائیل که تسلیم کړي شي
او بیا د اسرائیل سره خبرو اترو په ذریعه باندې د فلسطین مسله یا د عرب اکوپاید ټریټری کوم ځمکه چې دوی په زور اخیستې دي د هغې مسله هم سره ټیک اپ کیدی شي. بله دا ده چې د مسلمانانو زړه خو هم دغه دی چیرې قبله اول نو قبله اول بیت المقدس ته تلل یا هلته کې نور مذهبي مقامات زموږ دپاره ډېر زیات اهم دي هغې ته به هم یو اکسس میلو شي. نو زه دلته کې به دا ووایم چې که تا منلی دی پاکستان منلی دی ډي فیکټو ډي جیور منلو دپاره چې کوم دی او بل د دې دا د ما چې تپوس وکړو څو انټرنیشنل ایکسپرټس هغوی وایي چېرې عرب دنیا کې به د دې خلاف اس ریاکشن ځکه نی چې زیاتر عرب ملکونو دا منلی دی او سو د هغوی پاسپورټ اکسپټ کړی دی سو هغه ډي فیکټو منلی دی. نو هلته کې به د پاکستان خلاف دان لکه یو ای ته چې کوم دی اسرائیلیان تللی هم شي راځي هم زه د هغوی جازونه هم د هغوی په اډو باندې ځي راځي وجه دا ده چې د هغوی پاسپورټ هلته کې اکسپټیبل دی. سعودي عرب هم ورته دغه لري مصر ترکیې لیبیا عراق هغوی حال لري نه. نو دا ده که چېرې ومنلی شي ډي جیورې نو فایدې ډېرې زیات دي. نو زه دا وایم چې دلې یو مذهبي رنګ نه دی ورکول پکار. وګوري د پاکستان چې یاره که دا مونږ ته فایده کې دی او ډېر په فایده کې نو پکار دی چې نیګوسیشن وشي او دا پراپرلی چې کوم دی په ځای د دې چې دا دغه شانتې واقعیات راځي د ملک په مفادو کې د پاکستان ولس په مفادو کې د مسلمان دنیا په مفادو کې که څه رول ادا کوي شي هغه به ښایي د قبله اول هم کله به مونږ هم دا ورځ راشي یاره په باقاعده توګه به چې کوم دی